ګرانو کتونکو دا مهال موږ د ملکن ټیم سره موجود یو. دلته کې لاور، فیصل آباد او د هغې چې کوم ټیمونه دي نو هغه ډېر مخکې روان دي، خو هغوی ته موقع ورکړل کېږي، ټریننګونه دي. هغوی د سوات ټیم چې کوم دی نو هغه د خپل ځان لپاره یو ډېر خریب ټیم وګرځو چې هغه ډېر ټیلنټ و پکې، بیا پېښور و، بیا ملکن. په دې ملکن کې داسې جینکۍ دي، یعنې داسې کلاړیانې پکې شته چې هغوی ته په نشنل او په انټرنیشنل سطح باندې موقع میلاو شوې ده، خو څه د والدینو طرف نه اجازت نه وي. دا زموږ بدمرغي ده چې دوی کې ډېر زیات ټیلنټ شته دی. نو زه هغه والدینو ته وایم چې دلته کې دې ټیم کې داسې کلاړیانې شته دي چې مخکې تللي دي، خو بهرحال دوی سره به خبرې اترې کوو. څو ورځې مو تېرې کړې او څنګه تېرې شوې؟ السلام علیکم سر، زموږ نن شپږمه ورځ ده. ډېر په مزې خوشحالیانو باندې هم تېرې کړې او ګیمونه هم ښه صحیح روان دي، سټیم هم صحیح وشوله. موږ د خپل ملکن بورډ چیرمین شکریه ادا کوو چې هر دلته اجازت راکړی. زموږ میډمانو ډېر خیال ساتلی دی او زموږ میډمانو چیرمین چې موږ له د مردان کوچ دغه کړی و د ټریننګ دپاره. زموږ د ټریننګ دپاره زګې هم نشته او ټریننګ راله کوي هم نه. هلته کې بیا هم څه وګټل، څه میچ وګټل او یو دوه هم وګټل او نور هم بیا دغه کړل بیلل. دا راته ووایه چې لکه دې سره والدینو لکه تاسو سره داسې کلاړیانې شته دي چې هغوی مخکې لوبېدي شي خو موقع نه ورکوي؟ سر داسې پکې شته خو داسې پابند خلک دی که نه ملکن، داسې پښتانه خلک دی نو بیا پرمیشن نه ورکوي مخکې. پښتانه د پرمیشن نه ورکېږي. نور دلته کې چې تاسو کلاړیان وکتل څونه ټیلنټډ و پکې، هغوی ته څه میسج ورکوي چې موږ له اجازت راکړي نو مخکې د ملکن نوم روښانه کولی شو؟ سر د هغوی له میسج داسې ورکوم داسې زموږ نیم یې پکې واچول د یو دوه سټوډنټ، هغوی تللی شي وایي پرمیشن ورته شته د والدین له طرف نه. صحیح. ګرانو کتونکو لکه د دوی د ټولو خبرو مقصد او مرام دا دی خو موږ له والدین اجازت راکړي نو د خپل ملکن او د پښتونخوا نوم روښانه کولی شو. زه د بل ټیم سره به خبرې اترې کوو. अपना तारुफ करिए और यहाँ पे ये जो दौरानिया है किस तरह गुजरा है आपका? मेरा नाम मरियम है और मैं फैसलाबाद से हूँ और हमें पेशावर आके बहुत अच्छा लगा और यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है और चीफ मिनिस्टर ने हमें बहुत सारी प्रोवाइड्स दी हैं और वो बेनिफिट बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। हमें बहुत मज़ा आया और बहुत इंजॉय किया हमने यहाँ पे। कौन सी टीम आपको अच्छी लगी जिसके साथ आपने कड़क मुकाबला किया? लाहौर की टीम अच्छी थी और उनके साथ हमारा टक्कर का मुकाबला था और कुछ रन से हमने उनसे शिकस्त खाई है। बहुत मज़ा आया हमें इनके साथ। पेशावर, मलकन, डीआई खान जितनी भी टीम है इनको आया वो प्रैक्टिस नहीं है या वो ट्रेनिंग नहीं दी जाती है क्यों? वो ये कहते हैं कि हमारे ट्रेनिंग्स वहाँ नहीं होती और वहाँ हमें इजाज़त नहीं है वहाँ ग्राउंड में जाने की और बाहर नहीं निकलते और हम ऐसे ही उठ के आ जाते हैं, ये वो इन्होंने ऐसा कहा। और इनकी ट्रेनिंग ठीक थी, परफॉर्मेंस अच्छी की है इन्होंने। फिर भी आप टैलेंट देख रहे हैं, मौका दिया जाए इनको? जी बिल्कुल, इन्हें मौका दिया जाए।